وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف غير مصوار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك. پس در سورة الممتحنة نازل شوه ده یعنی مدینہ کے نازل شوه ہو دوانوی ده پا نزول کے ددین مخ کے 91 سورتونا یو نوی سورتونا راغلی دی دا سورت پس سورت الممتحنین نازل شوه ہو اور ترتیب دو سورتونو کے پس دو سورہ آل عمران نا سورہ فاتحہ بقرہ آل عمران ورپسی سورہ نساء دا پدی سورت کے دعوت سورت پدی سورت کے احکام ذکر کئی چپاغی سرا سورہ فاتحہ کے اجمالاً درے ڈالے بیان شوئے یو صراط الذین انعمت علیہم دویم غیر المغضوب علیہم اور درہم ضالین آل عمران کی ضالین تفصیلوں کو سورۃ النساء کے منعم علیہم تفصیل کئی دیو جنا ورپسی راڑو چداغا دریو وارو تفصیل وشی پا طریقے در لف نشر غیر مرتب یعنی پا کم ترتیب چے فاتحہ کے ذکر لاغینا پا بدل ترتیب باندے نو پدی صورت کے بیانو دا منعم علیہم دا دیو جنا دائے ورپسی راڑو یا مخی صورت ختم کڑے پا تقوی باندے وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور دا صورت شروع کو پا تقوی باندے یا ایوہ الناس اتقوا ربکم نمخی صورت ختم کڑے پا تقوی اور دا صورت شروع کو پا تقوی باندے سمطلب کہ صورت ختمیم پرہیزگاری اور تقوی پکار دا کہ صورت شروع کینم تقوی و پرہیزگاری پکار دا بلا وجہ مکی صورتنو کے اصلاح دا عقیدے اکڑا
د شرکیات و ردو نمکی صورتونو کے اصلاح دا عقیدی و او دی صورت کے اصلاح دا معاشرے و دیو جنے اور بسے راڑو چه اشارہ دیتا چه اول دا عقیدی اصلاح کوا او بیا دا معاشرے اصلاح کوا دا بادشاہ دا رعیت نمکی صورت کے اصلاح دا عقیدی و او دی صورت کے اصلاح دا معاشرے و دا دیو جنے اور بسیراڑو چوال دا عقیدی اصلاح کوا بیا دا معاشرے اصلاح کوا بلا وجہ مکی صورت کے قوانین ذکر کرو دا تنظیم دا جماعت یا مکی صورت کی دا امید توبی شرطونا ذکر کرو صورت کی دا امید توبی شرطونا ذکر کرو نو دی صورت کی دا منافق دا توبی شرطونا ذکر کئی دا دیو جنا ور بسیراڑو بلا وجہ مخ کی صورت کی ہوئی چی عیسیٰ علیہ السلام بغیر دا پلار نہ پیدا شوے دے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم خلقہ من تراب نو دی صورت کی داغی تفصیل کئی انما المسیح ابن مریم سرا دی صورت کی داغی تفصیل کئی دا دیو جنا ور بسیراڑو نورم گر وجودی امتیازات دا صورت دا صورت ممتاز دے پاغ بیان داغ امورو چپاغی باند اصلاح راضی بمیند بادشاہ و درعیت کے دارنگی دا صورت ممتاز دے تو بیان دا حقوق دا زنانہ باندے حقوق النساء دا خضو حقوق بدی صورت کی بیانی دارنگی دا صورت ممتاز دے تو بیان دا محرونو دا خضو باندے تو خضو لا محرونو ورکی دارنگی دا صورت ممتاز دے تو بیان دا ودونو باندے تو سالور ودونو سالور خضی کول شئی جائز دی دارنگی دا صورت ممتاز دے بیان دا احکام دا میراث چپدی صورت کے احکام دا میراث خودلی دی چدار چا بخپل آکی و غلب بخپل آک ورکولشی سڑی لداغا خزی لداغا دارنگی دا صورت ممتاز دے بیان دا شرطون دا توبے دا منافق چه دا منافق دا توبے شرطون سالور خوردلی دی پدی صورت کے دا ببل کی نشتا نورم گان جوڑی تقسیم دا صورت پا ادوار دا مضامینو تقسیم صورت الى مضامینها دا صورت دا مضمون پا اعتبار دری سے دے اولا ایسا تر آیت نمبر 58 اتپنزوستم حردی کی شپارس احکام بین الرعیت شپارس احکام چپاغی باند اصلاح راضی پمیند رعیت کے
دویم ایسا ترات نمبر 135 یوصل 15 اور بدی کے احکام بین الرائی و رعیت احکام بمیند بادشاہ و رعیت کے اتر ذکر کی نام پہ تفریح کی درم ایسا تراخرہ پورے اور بائی کے بیان د فرق و سلاسو د دریو ڈالو د مومنانو اہل کتابو او منافقانو دریو والو ڈال اللہ زواجر ورکی تو صورت کے زواجر دریو والو ڈالو تا او تخویفات مومنانو تا منافقانو تا او اہل کتابو تا یہودو تا مومنانو تا زواجر زیاد ورکی منافقانو تا دی یہودو نا زیاد زواجر ورکی حالانکہ یہود آئے خو استازانو خدایل زواجر زیاد ورکی چی ٹول را جمع کی نو یہودو لا تلس آیاتنو کی زواجر دی اور منافقان لپ دروش آیاتنو کی زواجر دی دا منافقان دی یہودو شاگردانو خو پا حرام توب کے دی یہودو نزیاد شویو زکوئی وَكُنْتَ أَمْرًا مِّن جُنْدِ إِبْلِيسَ فَارْتَقَىٰ بِالْحَالُ حَتَّى صَارَ إِبْلِيسُ مِن جُنْدِكَ تو دے ابلیس دلخ کرنے او سڑے ہوئے تا ترخی کولا ترائیچی ابلیس تاس پائیو گرزے دے تو دا غنم پارانی توب کے زیاد شوئے نو زواجر ورگئی فرق و سلاسو تا دا صورت نون دے صورت النساء نساء و اخذو تا او دی صورت تا صورت النساء ذکروی چپدے کے دا خضو حقوق بیانی مغرب والوی من خضو لحقو نورکو اگئی خضو لحق ننے ورکڑے خضا زان لگٹی زان لگئی زان لتاوان گئی زان کڑئی اسلام حق ورکڑے اگئی جنیتا مس فلان وئی او چوادشی نبیاوتا مسز فلان وئی دخاون بنومی آدئی یا د پلار بنومی آدئی او اسلام والخفل نمور کڑے عائشہ دا خدیجہ دا زینب دا فاطمہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخی دعا قوتو نو یو چاگئی خزی دا انسانیت دا چوکات نغرزو لے چاگا عربو جنائے پیداشا نغب جوندائی خخولا وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ اوڑو پا انسانیت کے شمیر لانا دویم رونیانو نوغی خزی دا سے حد تا رسولی وی چاگی پا سڑو باندی موچاتے گرزو لے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راگے خزل دا غی حکونا ورکا و سڑو دا غی حکونا دا دیو جی سورت النساء آغا سورت چاہی کہ دا خزو حقوق خوردلی دی دارنگی دا دی سورت دا سورت الضعفاء پدی کہ ضعیفانو حقونی خوردلی دی ضعیف یتیم دے ضعیف کمقل دے ضعیف خزا دا دا غی حقون غی یتیم لداغا حق ورکا خزی لداغا حق ورکا
बेवकूफ او کمقل دی اغلا دا آغا حق ورکا نوار چال دا آغا حق ورکا قرآن دا سی کتاب دے چدا غی حکوم ورکڑی دی شروع دا صورت النساء چه کئی نو اولی دا دینا کئی چدا اللہ نو یری گئی تاسو دیو تن پیدائی خلقکم من نفس واحدہ یو تن پیدائی آدم علیہ السلام نام نو چدا آدم علیہ السلام اولادی ہوئی یو باللہ حق موائی یو باللہ حق ورکی یا من نفس واحدہ یو جنس نام جنسو میاو دے نولی دیو بل دشمنان گرزئی ولی پیو بل باندی ظلم کوئی یو بل دا غی حق ورکی اولا ایسا او پاگی کے احکام ذکر گئی بین الرائیت آغا احکام چپائی باندی درائیت پمینس کے اصلاح رازی اول ایت بطور برات الاستحلال برات الاستحلال یعنی راتلون کی مضمون تا لار سمئی او اشارہ کی ٹول مضمون تا ٹول مضمون تا اشارہ دا یا ایوہ الناس اتقو ربکم او خلقو یاری گئی در ربستا سنا شروع لد تقوانا صدا اللہ نو یاری گئی دیو بالحق موائیو دا اللہ نو یاری گئی دی خضو حق موائیو دا اللہ نو یاری گئی دی اتیمان حق موائیو پدی امت کے رومبے مومن دی امت امتی اغا خزاوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکل راگے غار حرانا نو اول حضرت خدیجی رضی اللہ تعالی ایمان راوڑے دے نو اولا مومنہ دی امت اغا خزاوا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکری کردہ نو دا یو خزی سر نوکری کردہ حضرت خدیجی سرہ چراغی پا مال تجارت کردہ شام تا او داغی پا مال پیسے گٹھلوے اول خزاوا چاگی بہترین فیصلہ کڑوا حضرت خدیجہ کو مالدار خزاوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے سوال جابو کو سزتا سر نکاح کو غارم حضرت اخو بلّہ دنیا مینت کو خواہی نکو نکاح دے بل چا سرا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترس و صلاح اکڑا نبی علیہ السلام نا مشروا اور نبی علیہ السلام اگے سر نکاح کو اور بیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرگرتے آو گورا چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول تسلی آگے ورکولا چھ نبی علیہ السلام پریشان ہے وحی رالا ناغا ورطوئی انکا لتصل الرحیم وتقر الضیف وتعین علی نوائب الحق تو تاب اللہ نے پریشان گئی تاب اللہ نے خرابئی تو وہ دملمانو قدر کے تو چاچ ضرورتی اتداغی امداد کے تو خلق کو خیال ساتھی تاب اللہ نے خرابئی اول خزاوا چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو تسلائی دو پارا دو خفل مشر صحابوتو چگا دو تورات عالمو آغتا نبی علیہ السلام خفل واقع ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پی دم رمینو چکلا بنی آغا وفات شوا اور نبی علیہ السلام بگٹ فیسال آل کو نو حدیث کرا دی یتتبو بها صدائق خدیجہ
چې نبی علیہ السلام به ګډ پیسه حلال کړ د هغې نه به یې د هر د خدیجې ملګرو له غوښه لېږله هغه بیا وفات شوې وه هغه خو پرېږده د هغې د ملګرو به یې خیال ساته چې هغه وفات وه نو د هغې سره یې دومره مینه وه چې د هغې د ملګرو به یې خیال ساته اولاد یې د هغې نه و د حضرت خدیجې نه او چې هغه ژوندی وه نو بل واده یې نه و کړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ته وایي معاشره چې ښځه د خاوند خیال ساتي خاوند د ښځې خیال ساتي ښځه د خاوند د حق خیال ساتي او خاوند د ښځې د حق خیال ساتي د مسلمان معاشره خو داسې وه دا جدا خبره ده چې د مسلمان نوم د خپل معاشرې چل خطا دی او د غیر مسلم نوم د معاشرې چل خطا دی نو هغوی رالل د هغوی نوم معاشره ټول روانه ده پلار د لور اختیارمند نه دی خاوند د ښځې اختیارمند نه دی نو د هغوی خپله خوښه او د دوی خپله خوښه نو کور واني او کله چې په اسلامي طریقه معاشره خاون ښځې له حق ورکوي ښځه خاون له حق ورکوي هغه کور په دنیا کې جنتي هغه د خوشحالۍ کوري هغه د مزې کوري هغه د خوند کوري او سړی وایي چې څه وخت به کور ته ځمه منډه وایي او چې کور په هغه صحیح طریقه باندې نه نو بیا چې دی کلی ته راوم شي نو بهر ناست وي ورېږه چې نیمه شپه شي نو بیا به کور ته لاړ شمه نو په اکثر په حجره کې وایي ګپ لګوم ګپ نه لګوي کور ته یې کابو نه کېږي ځکه د یو بل د حق خیال نه ساتي سوره نساء ووایه او لږ ځان پوه کړه چې د معاشرې په خوند پوه شي دا وګوره یورپ کې وګوره سړی ځان له تنګ دي او ښځې ځان له تنګې دي د سړي خپل اختیار دی او د ښځې خپل اختیار دی د یو بل نه خبر هم نه دي دا خو ظاهري موږ ته دا ښکاره کوي چې دلته د ښځو حقوق د ښځو حقوق هغې ښځو له څه حقوق ورکړل ښځو له حقوقو مسلمان ورکړل چې ښځه ملکه کړه بادشاهانه یې کړه د کور او سړی منډې وهي او راړي او ښځې له ورکوي چې ته لاګو په کور کې لاګو په بچو لاګو په ځان لاګو په ما لاګو او راړي او هغې ته یې حواله کړي او هغې ته الله ووایي حافظات للغیب که خاوند دې نه وي ته به د خاوند د مال حفاظت کې او ته به یې ساتې دې نه زیات به نور څه د ښځو حق خو مسلمان هغه حق ښکاره نه کړو ځکه وایي یا ایها الناس اتقوا ربکم وا خلکو یریږئ د رب ستاسو نه الذي خلقکم من نفس واحده الله چې پیدا کړی تاسو د نفس یو نه نفس واحده یو آدم نه پیدا ای د هغه اولاد یې ولی یو بل باندې زیاتې کوي یو جنس نه پیدا ای ولی په یو بل باندې زیاتې کوي اسلام حقونه ورکوي او صحیح حقونه ورکوي ته دا وګوره د یورپ والاو د کور ژوند وګوره او د یو مسلمان د یو عالم چې هغه په اصولو پوهېږي د ژوند او یو بل له حقونه ورکوي د هغه د کور ژوند وګوره په خدای یقین وکړه که د انګریزانو د مسلمانانو د صحیح ژوند نه خبر شو په طالبانو به ټولو نکاح تړلی یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده دی ولا یو ورځ ورکوي ومنډې ده یو ورځ ولا ورکي موږ ولا هره ورځ ورکړې ده چې ستا ډې ده دی بس ډې ورکي مړه وخلق منها زوجها پیدا کړی دی د دې نه بیبي د دې وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
خوار کړي د دینا سړي ډیر او ښځې ډیرې ګوره اسلام مور له 3 چنده حق زیات ورکړی ښځې له یې ورکړی حق او دا جدا خبره ده چې ښځه حق نه ورکوي ښځې له نو خو د هغوی کار دی نو کې موږ څه ووایو چې کله غوښه پخه کي په کور کې یو زوی یا دوه لوڼه چې غوښه یې پخ کړي نو مور یې غوښه راوالي نو زوی له ورکړي هغې دا ته وخوره لور ته شوروا کېږي دا خو ښځه ورسره زیاتې کوي پلار داسې نه کوي پلار لوڼه ځان سره کېنوي لوڼه په پلار مینی پلار په لوڼو مینی چې جنای پیدا شي نو پلار وایي الحمدلله او چې هلک پیدا شي نو پلار وایي الحمدلله خو چې جنای پیدا شي نو ښځې په ځان را باندې کیه جاړي وایي بیا جنای وشوه بیا بدبخته وشوه نو خو ستا بدې شي زمونږ خو نه شي بدې او چې جنای پیدا شي نو ښځو خو بل تړلی یې خپوي سړی خو نه یې خپه سړي پروا نه یې ښځې خپوي او هغوی وایي ورکه دې شي مخې په ناکه ګوره مې نه ما ته یې مخیه نو د هغوی بدې شي نو چې ستاسو یو بل بدې شي نو موږ پکې سله دلو یو خانان به بیا سره خانان شي پکې دلیږي د رامبیل چامبیل ګلونه نو تاسو خپل یو بل بدې شي موږ خو نه شئ بدې موږ خو درله حق درکړی دی درکوو درله یا ایها الناس اتقوا ربکم الذي خلقکم من نفس واحده وخلق منها زوجها پیدا کړی دا د دې نفس نه بیبي ده وبث منهما رجالا كثيرا ونساء بیبي پیدا کړی دا د آدم علیہ السلام د ګز پختای نه بیبي پیدا کړی دا هغه خټې نه چې سیوا شوې وه وبث منهما رجالا كثيرا ونساء خوار کړي د دې نه سړي ډېر او ښځې ډېرې سړي ډېر او ښځې ډېرې د ښځو حقوق راشه لږ قرآن وګوره او دا را جمع کا او بیا هغه هیومن رایټس والاو ته وښایه چې راشه حقوق تاسو ورکوي که حقوق موږ ورکوو ښځو له الله حقوق ورکړي دي سورہ نحل آیت نمبر 72 وګورئ 71-72 نو دلته هم وایي والله جعل لكم من انفسكم ازواجا الله پیدا کړی تاسو له من انفسكم ازواجا د نفسونو ستاسو نه بیبیانې ګوره ستا ونته کې پیدا کړې ده والله جعل لكم من انفسكم ازواجا الله ګرځولي تاسو له د نفسونو ستاسو نه بیبیانې ستا ونته کې بیبي د الله پیدا کړې ده ستا په شان دی ده لاس ستا په شان دي اختې ستا په شان دي سترګې ستا په شان دي نو غوږونه ستا په شان دي پوزه ستا په شان ده خوله ستا په شان ده ستا په شان بیبي د الله پیدا کړې ده وخلق من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفظا پیدا کړی تاسو له د بیبیانو ستاسو نه زامن وحفظان وسی زامن وسی د الله ورکړي دي نو دا نعمتونه در باندې کړي دارنګه سورہ روم کې یوشتمه سپارہ سورہ روم آیت نمبر 21 وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا بیبیانی دا اللہ پیدا کری دی سورہ روم یوشتمه سپارہ آیت نمبر 21 وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا بعد دلائل دا اللہ نہ دادے
چې پیدا کړي تاسو لا د بیبیا د نفسونو ستاسو نه بیبیانې او سلام لتسکنو الیها دې دپاره چې آرام وکړئ د دې سره بیبي د الله پیدا کړې ستر ستومانه یې او هغې څخه آرام وکړي او دمه شي نبی علیہ السلام چې یخ به وشو ام المؤمنین ویه کان یدفع بی نبی علیہ السلام ما سره ځان تودو کان یدفع بی په ما به هغه یخني لر کولا چې یخ به وشو ما سره به ګرم شو لتسکنو الیها دې دپاره چې آرام وکړئ د دې سره نو بیبي د الله آرام له پیدا کړې وه نو بیبي له هم پکاري چې خاوند له آرام ورکړي که نه دا نه چې د خیرو کوته کي هغې سره به آرام څه وکړي چې بد اخلاقه بدخویه نو هغې سره به آرام څه وکړي هغه تند لري نو ته خپل خوی سم که که نه چې ستا خوی ناکاره نو ته به خاوند له آرام او دمه څه ورکړې دا خو ستا نروانه ده سړونه نه نروانه لتسکنو الیها دې دا چې آرام وکړئ د دې سره وجعل بینکم مودة ورحمه ګرځولې ده میانځ ستاسو کې مودة ورحمه دوستي او مهرباني ښځه او خاوند دوستان دي نو تا ته نه وینځه جوړه کړې ده غلامه دې ته جوړه کړې ده نو کور کې خبرې نه کې هر وخت په مرچو په سټه ناست دی نیت دې روان کړی کله چرګانو ته غوسه او کله وړو ته غوسه نو تا ځان باندې کور روان کړی دی تاسو له خو مینه پیدا کړې ده وجعل بینکم مودة ورحمه ګرځولې ده میانځ ستاسو کې دوستي او مهرباني ښځه او خاوند دواړه یاراني دواړه دوستاني د دوستاني ماحول جوړ کا گپ شپ لګو خندا کو خوشحالي کو ته بیا ګوره چې هغه ښځه بیا ګیلي وکړي چې ما له حق نه راکوي یا خاوند ګیله وکړي چې زما قدر نه کېږي د خاوند به قدر ښځه کوي او ښځه به خاوند به د ښځې کوي ښځه دی به ورته وایي زما د پلار خیال ساته زما د مور ساته اسخر خواښې به یې دشمناني نو ته چې د هغې مور پلار ته بد ګورې نو هغه به ستا مور پلار ته ښه وګوري چرې هم داسې نه ده ته چې وایې زما د خویندو خیال ساته د هغې خویندو ته بد ګورې نو هغه به ستا هغې ته ښه وګوري یاره وایي دا ډېر د پښینو باندې ډېر مین دی د ښینو خیال ساتي نو چې ستا د خور ساتي نو ته به یې ټیک ساتي معاشره دې سمه که ستا معاشره روانه ده ترتیب درنه روان شوی دی یو وطن کې نومې خو نه علمه یو کور والا میلمانه راغلي وو میلمانه راغلي وو هغه ښځه لړه بلې ګاونډی ته ور وډبو وی خورې که یو کټ دې راکړه زمونږ میلمانه راغلي دي او یو کټ کم دی هغې ورته وی خور موږ کره خو دوه کټه دي په یو کټ کې زه هم ګور مې سملو او په بل کټ کې زما ځي او پلار یې سملي هغې ورته وی خورې که کټ نه راکې مه راکړو خو دا ترتیب برابر کوي ترتیب یې روان کړی دی ته ترتیب سم که هر څه به سم شي ته بیا د هغه کور خوند وګوره و ترتیب سم که ترتیب دې نه روان شوی دی نو یاره ښځو له حقوقه ښځو له حقوقو ښځو له حقوق ورکوي خو دا حق نه چې هغه د خپلې حق نه واوړي دا حق نه زر به ولې موږ او سړو کې څه فرق دی فرق شته که نه فرق به خپل ځای دی
په یو حیثیت ښځه غوره ده په بل حیثیت سړی غوره دی په یو حیثیت سړي له الله یو خیال ساتلی په بل حیثیت ښځې له ساتلی هزاروي صاحب په اسملای کې یو ښځه ډېره بدماشه نو پاسېده او دا مولیان د ښځو د حقوقو خلاف کوي او دوی د ښځو حقوق نه مني او دا د ښځو حقونه دي شروع شوه هزاروي صاحب پاسېد موږ خو د ښځو حق منو نو چا چاله بیا داسې جواب ورکړې نو هغې ورته ویل نه تاسو نه منوي سړي او ښځې یو شی دی هغه ورته یو شی دی بیا یو هزاروي صاحب یو غرب چې کمیس ویسته زه اوس ته وباسه یو شی څه یو شی زه نه یو شی ستا ځان له حق دی زمونږ ځان له حق دی خو د یو بل له حق خیال به ساتو وجعل بینکم مودة ورحمه کله کله ځواب نه به وایم خو څه چلو شي نو زمونږ دې کلي کې یو سړی و ډېر ښه سړی و کته یې دغلته هرټ و نو هغه هرټ نه چې به کلي ته راته نو هغه اوښ ساتلی و الله دې وبخي نو به په اوښ سور شه نو کلي ته به راته کلي منځ کې کور و نو چې کلي ته به رانږدې شه نو د اوښ نه به کوز شه ځکه بیا به کورونه ښکارېدله یو ورځ هغه په اوښ راته هغه اوښ ویارېد چې اوښ ویارېد نو هغه د کلي په دې کوڅو را خلاص شو دی په منډه کې ترې کوزېدی نه شي ساده سړی و نو د اوښ د پاسه ناست و چغه به یې واله وي میندو خویندو ډډې ته شئ د وسه مې نه ده کله کله ډډې ته شئ د وسه مې نه ده وجعل بینکم مودة ورحمه او ګرځولې ده منځ تاسو کې دوستي او مهرباني ښځه او خاوند دوستان دي او ښځه او خاوند به په یو بل مهربانه وي په یو بل به مهربانه دی یو بل به خیال ساتي خاوند به د ښځې خیال ساتي بیماره ده تکلیف دی نور څه وجه ده نو ته به د ډاکټر بیماري علاج د هغې خیال ساتي ښځه به د خاوند ساتي خاوند ستړی دی ښځه به ورته کټ سم کي ور به ورپسې بند کي بجلي به ورته مړه کي زه ته ارام وکړه اوده شه یو بل خیال به ساتي یا ورځ سهار را پاڅېدمه نو ما بچای دي نو ناستو نو کسره بچای مې راپورې لږ وخاندل ما ولې وی بابا پرون ته راغلې ډېر ستړی وې اما درته کټ برابر کړه ته لاړې اوده شوې موږ لاونج کې ناستو موږ ګپ لګو نو چې ما ور کولاو که نو چې موږ ته وکتې نو داسې ښکارېدل لکه دا وړوکې روانکارې وړوکې دي چې ټوله ورځې منډې وهي بیا روانو جوړ پروت دي داسې موږ وایي چې بابا ډېر ستړی شوی دی یو بل خیال وساته نو ژوند به دې د خوشحالۍ ژوند به دې ښیي وجعل بینکم مودة ورحمه ګرځولې منځ تاسو کې دوستي او مهرباني په یو بل مهربانه یې د یو بل خیال ساتئ نو ته بیا ګوره چې هغه کور څومره د خوشحالۍ دی او څومره د خوند دی وخلق منها زوجها پیدا کړی دی نفس نه بیبي ده خوار کړي د دې نه سړي ډېر او ښځې ډېرې هلکان دي او جناکای دي نو په کور کې چې هلکان او جناکای نو هلک له هم خیال ساته او جنا له هم ساته هلک باندې هم سبق وایه په جنا هم وایه د هلک هم د تربیت خیال وساته د جنا هم وساته واتقوا الله الذي تسالون به ویاریږئ یا الله هغه ذات نه چې سوال کوئ په واسطه د هغه باندې د یو بل نه چې الله ته وګوره دا وکړه الله ته وګوره دا راکړه والارحام واتقوا قطع الارحام ویاریږئ د پرېکولو د صله رحمۍ نه څه مطلب صله رحمي پرېکوئ مه
دا یو خیال ساتي یو روایت کې راځي تعلموا من انصابكم فإن صلة الرحم نسبنا خپل معلوموي خپل نسبنا معلوموا دا سبب د صلة رحم دی خپل خاندان معلومو نسب معلومو دامی ترده دامی تربور ده دامی ده تروزیه ده دامی ده مامازیه ده دامی ده کاکازیه ده خپل رگونه معلومو نسب معلومو او دا غی سره چه ده واسرسی نو خکو کته په یو مقاغه د ځان کمزور خیاره کې نو هغه ته پته چې په ما کمزور نه دی او چې سړیتوب پکې نو هغه وایي زما لحاظ وکړه نو بله ورځ به هغه ستا لحاظ کوي نو خیر دی په یو موقع که هغه غلط کار وکړي ته ځان ناغرضه کړه نو چې حیا پکې نو به پوه شي زموږ یو خپلو تربورو مشر زمونږ رب دی شیخ القرآن وفات شو زمونږ نیکو دیکانو ما پسې راغی ما ته وی جی هغه فلانې اوبه نه پرېږدي په لښتي کې جوار کرلی وو موږ خپل پټو کې کرلی وو هغوی خپل کې کرلی وو اوبه نه پرېږدي ما زه درځم ما طالبانو ته سبق وی زه لاړم چې لاړم هغه خپل تربور له مې اواز ورکړ چې هغه راغی الله دې وبخي او الله دې جنتونه ورکړي ډېر غیرتي سړی و نو ما ورته ویل ما کاکا ما دې راپسې راغی چې هغه اوبه نه پرېږدي یا د ده اوبه نه پرېږدم نو ما ورته ویل ما دا ارټ خو زمونږ او ستاسو شریک دی که نه یاو ما دا پیړ شریک دی پیړ دی ته دا کوم کې چې کویې او دا ارټ پې ګرځي هغه خو پې ارټ ګرځېده ویاو نو ما د دې ارټ اوبه ستا د پټیم دی زما هم دي نو زما اوبه ته ولې نه پرېږدي وی به دی ته نه پرېږدم مشر ومانه نو ما ورته ښه کاکا یو کار وکوې څه ما موږ خو میخه خرڅه کړې ده او زه زمونږ د پټي دا جوار ځان له ورېبه او خپل څاروي له ووسه وړه ټوله او هغه نیک ته مې مزه ورته اوبه مه کړو او خیر د ستا چې څومره جوار کېږي بیا راشه زه به پیسې درکړم ځان له به جوار والې اما زه دغه جوار ته ځان له ورېبه کاکا ووسه زه ترې رالم ماسخوتن ګرمي وه هغه کور و د مونږه او ما ته یاد دي ماسخوتن هغه تره کېده هغه او کور والې دواړه رالل مونږ را ما چې وړي خیرالي راسه درچه وشو کېناستل ما زر اواز ورکړه کور واله ما چای دکړه او ښه قدر عزت مې ورله وکړه چې کېناستل نو هغه خپل چې وه مشر یو ساعت بعد ما ته وویل واره نو ما ویې زه خو دې ډېر ملامته کړم ما ولې وی ته چې رالې او ما وی چې دا در سره څه وشو تا به ته دې واره ډېر ملامته کړې نو بس بیا راله چل نه راته او ځمکه مې د خپو نه وتښتېده چې دی خو څه په ما کمزوری نه و چې ما ته یې داسې ووي نو اوس مې دې ته وی چې راځه چې دواړه ورشو هسې نه هغه خفه شوی چې په کوم ځای اوبه بیا نو بوده ما ورته ویل نه کاکا دا څه خبره ده ما دا خو ما بد کړي چې تا پسې درلم چې ته اوبه ولې نه پرېږدې ځان مې ورته ملامته کړه یو بل ته ځان کمزوری که نو زورور به شي حاجه ته ځان ضرور کې نو معاشره به ټوله روانه کې بس یو سړی دی او ته پوهېږي چې خیر نه راکوي نقصان راکوي بس ځان ته نه غلی که واتقوا الله الذي تسالون به والارحام ویریږئ د پرېکولو د صله رحمه نه حتی الوسع که یو سړی زیاتې وموږي ځان نه غرضه که ځان پې داسې که چې ما زه پوه شوی نه یم ستا په دې رواني ستا په دې زیاتي او چې بیا ونه شي نو بیا هغه جدا خبره ده
चक्कोर तौर पर से खाम गाराजी बिया हो इन्ना अल्लाह गाना अलैकुम रकीबा यकीनन अल्लाह दे पता सुबान निगाहबान व आदुल यतामा अमवालहुम गोरा पर माशरा के द टूल न मजलूम द टूल न कमजोर यतीम दे जगह दे यतीम प्लार मर दे सो के तापोस निश्ते आगा तापोस निशी कोले माशूम दे दागा रसो दे तापोस निश्ते नाम यतीम ला दागा ख्याल साता दागा माल खराब न के दागा माल जाया न के वआदुल यतामा अमवालहुम अवल हुक्म हिफज अमवालो द यतामाओ द यतीमानो द माल हिफाजत बके वआदुल यतामा अमवालहुम वर्ग यतीमानान ला मालून द दय वला ततबदलुल खबीथ बित्तय्यिब माख लई पलित माल पर मुकाबला द पाक की समझ यतीम माल स्ताद पारा पलित दे यतीम माल न खोए दे यतीम माल वान ले और देव रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्ना काफिलुल यतीमी कहातैन ज और चाच दे यतीम कफाला तो कहातैन पशांद दी द्वार को तो बई जन्नत की दागी से मतलब संग जदाया गुता देना लगा बरदा जमा दरजा बते लगे उचते या मतलब दा संगा चदी द्वार गुतमियंस के बला गुता निश्ते जमा उदागमियंस के बबल सुख नहीं है अन्ना वकाबिल यतीम कहा तेन ज और चाच दे यतीम कफाला तुक पशांद दी द्वार गुतु बयू और यतीम माल ते वो चले यतीम माल स्ताद पारा वो दे रुस्तराजी ले समायात के दे यतीम माल बना ले न दे खुरे वला ताकुलु अमवालहुम इला अमवालिकुम और मुखरई मालून दो दइयो सरद मालून उस्तासो चले यतीम माल दखल सर यादाई के खुरे यतीम माल नमजान साथे इन्नहु कान हुबन कबीरा यकीनन दा गुनाह लुयो हुब आगे गुनाह तो जगह हद ना उठते दे यतीम माल मजलूम पर दुनिया के दटोर न यतीमो नो अव्वल दागा मजलूम हक जिक्र कर दे यतीम चिराग माल बख्याल साथे वाइन के तुम अल्लाह तुफसिदू फिल यतामा और गयारे गई टांसो देवजद यतीम हा चिकम जाई अगे नजान साता अगे लागोते मोड़ा जगह यतीम हक ना जान बचका वाइन के तुम अल्लाह तुफसिदू फिल यतामा उस हिफज अनफुसु दे यतामाओ यतीमानानी जिनाकाय पाते शुए नो सेना जते पितालानु लगे दाद फलानी दा दाद फलानी दा अगला माशूम दा होते दे चापनुम के पगुरुनु अलाकों के दादे लो ज़लम दे जिनाए पैदाशी नुदाबद फलानी हो नुजब होता या गुतावा चाहिए या बहुत कनीसवा चाहिए अदा जमात जुईदा जिनाए बकाबिल उखियार बई अकलमंद बई अलग बखालिस खरी पटुकी बने पुएगी सबक बने हुई चरसी बंगी बई खुदागे पनु मेकड़ी हो मगर उखियार जिनाए दागे अगर ज्वान तबाह की अगला दागे पर शांतियों का ब्या नुदावल न बिनुन वो लिख दे चेजर जिनाए उसी अदाद प्लानी दा अदाद नवा बिल्कुल नदा शकला लोया शवा स्ताजिए लोइश अवगा काबिलो ददी और दा काबिल और दागन ब्या बेद अल्लाह दरकम मन दा बिनुन दा मखना दगा से यतीमानानी जिना कायदी नुदागई ख्याल सादाना च तालान पे जोड़ के हबस दाव पर निकाह का मदाव पर निकाह का यतीमाना ने करके
وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى یاری گئی تاسو چه انصاف بہن گئی ببارد یتیمانان جناکو کے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ نُپا نکاح باندے والی پاگ صفت باندے چه خوخوی تاسو تا من النساء دخزنا مثنا و ثلاثا و رباع دو درې درې او څلور اسلام دا جایز کړل لکه ښځې ډېرې سړي کمی نو که یو سړی ښځې ژوند تېروي دوه کوي درې کوي څلور کوي دی خو که انصاف کولی شي که انصاف نشي کولی بیا نه فواحده رستو وایي بیا یوه پوره ده او انصاف ډېر مشکل دی او ډېر ګران دی د دوو ښځو خاوند هغه بیا انصاف نشي کولی وی پرون په لاره تلمه ستاسو کور کې غلبله وه ما وی که زلزله وه د دوو ښځو خاونده بیا ترنه قاضي جوړ شوی یا ټوله ورځ کور کې فیصلې کوي چې ښځې پرې زیاتې شي چې اوس دې رسي بس یوه پوره وه فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ په نکاح باندې والی پاغه صفت چې خلګي تاسو ته ما طاب لکم دا صفت به کوم یوي په ښځو کې نو مفسرین وایي لدینها ولجمالها ولنسبها د ښځو صفتونه دا درې دي لدینها ولجمالها ولنسبها خضر تلگی د دیندارای د وجنا چې دا دینداره ده نو دا خضر الله خوا ولی جمالها د وجه د ښایست د هغې نه چې یو ښځه ښایسته وه ستا خوښه ده ولی نسبها د وجه د نسب د هغې نه چې ظاهرا نسب یې ښه دی نو سخرګنی به مې مضبوطه وي زه به پرې مضبوط یم زما به په کار راځي ما سره به ولاړي زما به پرې مټ مضبوطي نو د نسب د وجې نو یا د دیندارۍ د وجې یا د ښایست د وجې یا د نسب د وجې نو ښځه وکړه ځان له وګوره او چې بیا دا درې واړه پکې یو ځای کېږي نو لا ښه ده که دوه یو ځای کېږي لا ښه ده که یو صفت یي لا ښه ده فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ په نکاح باندې والی پاغه صفت چې خلګي تاسو د ښځو نه دوه درې درې او څلور ښځې وایي دا وګوره سړي له دوه درې ښځې روا دي او ښځې غریبانانې به دغه یو ته ناست دي نو چې نه یې خوښ نو طلاق ترې واله نو بل وکړه که نه هغې خو درله لار کولاو کړې ده چې ژوند دې ورسره ښه نه دی او ژوند خراب دی وای زما ستا ژوند نه تېرېږي ما له طلاق راکړه نو بل خاوند وکړه هغې کې خو درته لاره کولاو کړې ده خو بیا څه نه چې هغه دې نه ګورې بیا بل ګورې نو دا خیالون کو اسلام لارې کولاو کړي دي د انسانانو خواهشات الله ته معلومو او د هغې مطابق تا ته دوه لارې ښیلې دي یو جایزه یو ناجایزه وهدیناه النجدین فاما شاکرا واما کفورا خواهش پورا کې ښځه وکړه خواهش به دې پوره کېږي خو که ته خواهش پوره کې او ښځه نه کې او بد عمل پسې ګرځې نو هغه خواهش خو دې هغه ځای پوره کړه ناجایز دې وکړه نو جایز وکړه که نه خواهش دې دا دی چې ته وایې ما سره څوک ګرځېدی نو خپله ښځه ځان سره وګرځو چې پردی ګرځې که نه خواهش دې څه دی هغې له الله جایزې لارې جوړې کړي دي نو څوک چې جایزه لار نه خپلوي نو هغه ناجایزې پسې شي بیا او چا چې جایزه خپله کړې ده نو هغه ناجایزو پسې نه ځي مثنا و ثلاث و رباع فَإِنْ خِفْتُمْ نو گیاری گئی تاسو چونکہ اصلاح د معاشره ده او اصلاح د معاشره الکی اجتے سم ہوئے فَإِنْ خِفْتُمْ نو گیاری گئی تاسو اللہ تعدلو چه انصاب بو نکڑے شئی
فواحدان بیا یو کافی دا روائی کړی دا الله دو خزی دری خزی سالور خزی ہو که انصاف نشے کولے فواحدان بیا یو کافی دا او ما ملکت ایمانکم یا غچ واقدار دی اللہ سنستاسو دا غیو وینزے چه کافر سر جنگو شو او دا غیو جنکای راوستے شوی او کمانڈر اغا چاہتا والا کچھ دا ستا وینزا دا اغا دا خزشوا ذالکا ادنا اللہ تعولو دا یو کافی دا دا نزدے دا دیتا چه تاسو بر ظلمو نکیو زگا چه او خزی نو بیا ظلم نکی پا بل خزی باندی حجه دعا دریشی نو بیا خام خواہ ظلم تے نکی یو حق ورگئی او دو بل حق نو ورگئی یا اللہ تعولو سوکا مانا گئی چه عیالدار نشی دیر زگا چه اولاد دیر شی نو بیای سنبالوڑو نشی چه پا کسا کی کٹا سارو وینیو علکا دا چازیو وی دا مولائی سیبو علکا دا مولائی سیب سرو دونو مدرسة البنات جوڑا کروا اللہ تعولو ذالک ادنا اللہ تعولو دا نزدے دے دیتا چه دیر عیالدار نشیو وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا ورگئی خزلان مہرون درائی بخوشحالائیو درم حکم ایتاء المہور خزل داغی مہر ورکا دائی پتا حق دیتے بے والا ورکے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا ورگئی خزلان مہرون داغی بخوشحالائیو چکم مار دے مقرر کردے اغا والا ورکا فا انت نپختان نسکئی وی جوادو کی مرگری یو بلتا جوان طریقہ خیو وی جوادو کی اکور تلار چه پلنبا اشفا نتبائی چو براوا چه اغا نپاسی سپلائی بو باسی اور تنبا با پیولی چه دھوزو کی پاسی کنا نو او بے یارے کدیو پڑنبارا دو نیارو لن بیاگوارے ہوئی نیاری تو یارول لر آگلے تو زناورے ستا یارول کے یارول مکو دو مینی خبرے ہوکا یارول کو خلق دشمن یارے اگستا دشمن دے کہ اگستا مرگرے دے نو تا خواگی خبرے ہوکا وارتاو آیا چستا مہر دورا لزر روپای دے مہر دے دا لزر روپای والا دا ستا مہر دے نسوک بوتوئی ماتا دے مہر بخلے نو چاگا گلیش بخلے کنا نو خودوئی آو نو سب بخلے نا بخلے آگا کی دا چو ورکو لیشی نو مہر مقرر کا اپا مہر ندرنی گی نسپکی ورگا واللہ اسلام مہر دے تو چھ پیار سکے زان لے کے دا نو ناوی خوشحال لشی چیزا جیب کے میں پرس کے میں لگی پیسے خورا لے کنا نو دے سپلائی با دیوا دغل راو بگئیو یارور بگئیو وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا ورگئی خزلا مہرنا ددائی پا خوشحال آئیو فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نو که خواہ کردے خزو ستاسو پارا دا سشید دی مہرنا نفسان بخفلا تاوالا مہر ورد چہن داستا لزر روپای مہر دے اگوی زدہ 3,000 روپای باتی زوال منور استاشوی نو یو مینہ دا جانبینو نشوا تاغیل ورد اگی تالا ورد نور مینہ زیادہ شوا اگوی داوالا فَكُلُوا هَنِيًّا مَرِيًّا خُرَيَّ غِلَرَا خوش حضم خوش منزا بیا خب مرائی کی بڑی خطیری گیا خرائی خب خوان باندے وَلَا تُصُفَا مُوَالَكُمْ وَسَلُورم قانون پا معاشرہ کی بے وقوف امشتے قمقل امشتے نو چه قمقل در تا پاتے شو
رواره دی خورای دی خپل دی او کمکل دی بیوقوف دی او مال دولت نه خرابیږي د پلار مال وته پاتې دی نو ته نه غوالا او غوالا کې د می ورکولا ورته دا ستا دی بچه زی در لګدما زی در لا سنبالو ما دا ستا مال دی زه پیسې کوم تاله سنبالوم ستا دی چې کله تا عقل دی راغی نو زه به در له درکم خلک به در نه وخوري خلک به در نه والي بیا چې د عقل راځي نو بیا به هېڅ نه یو د بېوقوفه مال دی د هغې حفاظت وکړه ولا تؤتوا السفهاء أموالكم مو ورکوئ بېوقوفو ته مالونه ستاسو اموالکم نو ستا مال خو نه دی مال خو د هغه دی خو اموالکم یې ځکه ووایې چې داسې وګڼه لکه چې دا ستا مالي د خپل په شانتې وګڼه اوس تشریح کوي الذي جعل الله لكم قیاما هغه مال چې ګرځولی یې تا الله تاسو لره په دې باندې ذمه داري وارزقوم فیها خوراک ورکوي دې لره په دې کې او جامه والا ورکوي د ده مال دی جامه والا اعلی پیزار والا اعلی خوراک انتظام والا کو د ده د هغې نه لګو د ده دپاره خو حساب یې ساته چې نن دې په دې ولګېدې نن دې په دې ولګېدې نن دې په دې ولګېدې وقولوا لهم قولا معروفا وایي دوی ته وینا ښه عبدالله بن زبیر چې کله زخمي شو نو هغه دا سړی و چې سخي سړی و نو چې چا بس امانت راړه هغه صاحب یې کېښوده هغه به وي امانت یې را سره مږده قرض یې راله راکه نو بس تا به ما قرض یې او زه که لګوم نو لګوم دی نو قرض به یې ترې واخېسته نو هغه به لګولې یو جنګ کې هغه زخمي شو او د هغه د خپې نه هغه سپینې اوبه روانې شوې نو هغه زوی ته یې حضرت زبیر زوی ته یې وی بچه زما په خیال زه شهید کېږم مرمه خو که زه مړ شمه نو ما باندې د خلکو قرضونه دي هغه ادا کا او که زما د هغه پیسو نه ادا نه شو نو بیا زما دوست ته ووایه هغه به ادا کي وی ما پلار ته وی چې ستا دوست څوک دی ما ته وی تاله زما دوست نه پېژندلی زما دوست الله دی کنه زما پلار وفات شو او زما څلور میندې وې ما به هغوی له خوراک څښاک جامار څه ورکوله ما به ورته ویږئ چې قرض خلاص شي بیا به مال تقسیموم هغوی له به مې ترې ورکول خرچې له مال خلاص شو او قرضې پاتې شوې د شپې ما الله ته وژړل چې الله ما ته خو پلار ته خیلې وې چې زما دوست ته ووایه سهار ما پسې خبر راغی چې په غابه ون کې ستاسو ځمکه راوتې ده او راشه زه لاړم هغه ځمکه ما ته حواله شو هغه ما خرڅه کړه او بیا ما قرضې خلاصې کړې او میندو له مې خپله حصه ورکړه وروڼو خویندو له خپله بخاري کې دا رواج ډېر مشکل دی ګران دی او چې میندو له حصه ورکوله نو څلور میندې وې د څلور واړو اتمه رسېده اتمه بیا تقسیمېده په څلورو او د یو یو مورې دویش لاکه روپۍ رسېدلې وې په هغه وخت کې نو اوس حساب وکړه چې څومره مال به و چې الله یې ورکوي نو بیا داسې یې ورکوي او په بخاري کې خلک په حساب کې خطا کېږي خو ته حقدارو له د هغې حق ورکو ورته وایه ستا مال د بچې خو قمقلې وړوکې خرابې زه د الله ساتمه که هغه وایي ماله کوټ والا وایه ښه والا هغه وایي ماله جامې والا
خراس کا گئی ورلور کا جیب خرچا خطولی واتا ما والا کو چربور بیکی وقولو لهم قولا معروفا وائی دیتا وینا خوا وابتلو لیاتاما امتحانو گئی پہ یتیمانانو کلا چورسی کی بلوغ تا نکاح بلوغ بالغ شی نکولی دا تاسو ددین اصلاح نور گئی دی لرا مالون ددئیو امتحان پہ اوکا پیسے والا ورکا یو دورز پس تے تاپوسو کا بچیا پیسے جب کشتے نو چاگا وی آو یا لگولی میری حسابو کا کبھی ازائے نی لگولی نو بدے پوشش دے اس خیال ساتی نو بیا والا ورکو او که خیال نساتی نو بیا والا مور کو بیا خرابی یمان دے اللہ بخی اغلا ما پیسے ورکڑے نو ما بہتائی ادھکا سکول کے مرگری در سرا کالج کے مرگری نو که چارتا چائس کئی آئیس کریم خوری ڈوڈائی خوری نو گوارے پیسے با تو ورکے مرگری با پیسو ورکولو تا نپرے دے مطلب بداو چی یو خودے کے دا لیڈنگ دا مشرت خوی پیدا شی دویم چی دے سخی او دریم چی دے بل تلاسو ننیسی چی دے عادت نشی نما بولا پیسے ورکڑے نو مرگرو تا بے رازی پارٹی کو کلا بے اٹھلتا برا بوتل خفلتا یو ځل ولا ما پیسې ورکړې یو دوره دې پس ته ما تاسو کوم پیسې شته وی آو ما سوره دې جیب کې مې دینو ما ته وخایا نو چې وی خېل ما اوس مې رلې نو دوره دې تیرې شوی پیسو کې یو روپای نو کما شوی نو ما ته ولې تعالی ګولې نه دي بابا سے ضرورت نور آگلے نو میں دغ بچی تالی زدیل اگر کم جیب کی کی دا میں تالا گولی ندی بابا نو پسو لگو میں لگو جے لگے پیسے اگر لیڈنگ خوی اللہ سڑی کی راہ دی چھ دے بلہ ورکی دا مرائی خالا راجی بچے پا دی عدد کا پا دی ما عدد کو چھ میلمہ دی راشی اتا سر میلمہ راتی بچے دی رامنڈا کی مالے روپای راکا کنا اتا تاوی روپای راکا نو تا سی جیب گاری اوری گا میلمہ غریب جیب تلاس کی نو روپای راوالی استا صابیاک لور کی نو صابیاک کے سپک خوی نا پیدا کی نو طول عمر سپکی نا دا خوی نا پکی پیدا کا امتحان پہ کو کہ خرابی نو بیا والا مور کو او که نخرابی بچے موڑو ساتا ہوگے مساتا وَارْتَالُ الْيَتَامَا زمان پکور کے چر منگا میوے تا تالن را چولے فروٹ پراتی سیوان مالٹی ابل شے نو دانا چھ من سے دورا مالداریو چھ بے خرطایو منگو مجزانیو مزدوری کرو کرائی یو شے بل شے پاگی گزارا روا نہیں خو من تالا چاری ندا چولے بچی چی سی خوخی راوالی نو من کرا اکثر پراتی پا ہفتو وارت نغالی امنا سترگی مڑی شوی مڑاول دا اگو خوٹو مشکل ندی مڑاول دا اگو سترگو مشکل کار دے او جا سترگی ہوگی نو دے اکثر بیا دور اکری چی بیا گیڑا خراب ہے سترگی مڑی کا وَابْتَالُ الْيَتَامَا امتحانو گئی بے یتیمانانو تراوی پورے چورسی کی بلوغ تا نو گوری دا تاسو ددین اصلاح نو ور گئی دی لرا مالون ددئیو ام مخرائی دی لرا اسرافو و بدارا دیر او زرزر دا دیارینا چھ دی بلوشی چھ توائی پریدا مڑا مال دا کمکل خدے وہا تینا دی تودا کی وہ گنی بیا دے او خیاری گیا بیا تے سنشی اغستے ومن کانا غنیا فلیستعفف اول ما نزکم لکی ما بیا زی اعتراض کم بیا سی مانا کم ومن کانا غنیا سوچوی مالدار فلیستعفف نزان دی بچ کی دی یتیم دی مالنا
ومن کان فقیران سوک چوی عاجز فلیاکل بالمعروف نخوری دی مال دی یتیم لرا پخی طریقی نو سمطلب چه مالداری نو دی یتیم مال مخورا اگه مولی سے بجزی نو ایلا پی ونکی بیا خورا پا بالمعروف پا سنت طریقہ ہے خورا دا مانا نا دا مانا نا دا مڑا دا ایت مطلب دا دے دا یتیم مال دے دا یتیم پیسی دی او تا مالداری نو دا یتیم پیسو لگو تے مورلا او کتا عجزی نو یتیم سر پیسی دی تا سر پیسی نشتے خو کار کولے شی نو دا یتیم اگا پیسو باندے تا روزگار روان کا دکان پیو کا کاروبار پہ روان کا نو تی چلو نو چه گٹا رازی نو خپلم نیمت تالا و نیم اغلق دا اغلق جمع کو نو اس مانا دادا ومن کانا غنیان سوچوی بے پرواہ دا مال دا یتیمنا یعنی بے پرواہی دا کسبنا کار دے ضرورت دیشتے فَلْيَسْتَعْفِفْ نُزان دے بچ کی سے اغسطونا وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا سوچی محتاج کا سبتا پا مال دے یتیم کے فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ نخوری دی اقبلی سے لرا پا مناسب طریقے اس آیتو لگیت کنا اقبل عیسیٰ بیالا فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ اس یتیم لوش اوگتا داغ مالا والا کے نو دغه سے ما والا کو گوان پیونی سا حسنت سبا دے وی چھ مالے ندے را کڑے نو کلا جو ورکوی تاسو دائی لرا مالو ند دائیو فاشیدو علیم نو گوانونی وی پا دائیو او کافی ہے اللہ حسابناک لرجال نصیبون اس پینزم قانون حق دار لداغی حق ورکا سڑو لداغا حق ورکا خزو لداغا ورکا دا پلار جائداد پاتی شیرے نو پائی که دا زامنو عیسام دا دا لڑو عیسام دا زوی لداغی عیسا پاکی ورکا لڑ لداغی عیسا ورکا لرجال نصیبون دا پار دا سڑو عیسا دا دا سنا چه پر خدای مورا پلار اخبلوانو او دا پارا دا خزو عیسا دا سنا چه پر خدای مورا پلار اخبلوانو گورا دا لن نسائی جدا ذکر کو ولن نسائی نصیبون دیتاوی ہیومن رائٹس دیتاوی دا خزو حقوق چه خزل جدا حق مقرر کو چاگی لدا آگی حق ورکا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ دا پارا دا خضو عیسا دا غسنا چه پر خدای مورا پلار اخبلوانو دا غنا چه لگوی دا دیناو که دیر نصیب مفروضا عیسا دا مقرر دانا چه امڑی خوی مرلا دی رسی تو خو بالدی ترلے ننک مرلے رسی او جریبونی رسی ورکا واللہ وَإِذَا دَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى کلا جاز ارشویشت اخبلوان بعضی اکثر مفسرین اگر وی اول چه با مال تقسیمی دا سره با مرش نو چه مال با تقسیمی دا اغزای تا با یتیمان رالل مسکنان برالل حاجزان برالل نو اغی لبی پکیم ورکو و کل چیزے مقرر شو نو دا آیت منسوخ شو منگوائی نا آیت منسوخ نوے او مراد یتماو دا مساکینو نا اولو القربانا آغا خپلوان آغا یتیمان آغا مسکنان دی چگا پا دے وارثانو کی شریک دی خود دای ذکر کر تخصیص دا دایو که لترحم چه نور اللہ حکونا ورکے نو که پا دے وارثانو کی یتیمی نو گورداغا خصوصی خیالو ساتا اغلا اول ورکا
مسکین دی اغلا اول ورکا خپلوان کی دی اغلا اول ورکا نو آیت منسوخ نده دانا چه تو امر استحبابی ده کلا چه حاضر شوی استقبلوان او بدائی کیو یتیمانان و مسکینان خوراک ورگئی دی لاد دینا وقولو لهم قولا معروفا وائی دی توینا خوا کتو امر استحبابی ده نو بیا ورپسی زجر ده ولیخشا اللذینا او پا ترک ده مستحب خو زجر نرازی ولیخشا اللذینا او دی اریگیا کسان چکا غی پر خودیوی رستو دینا اولاد کمزوری چریگی پا دی باندی نو دخل اولاد بارا کی سوچ کے دا پردیو مکا کنا فَلْيَتَّقُ اللَّهَ نُو دیرگی دی اللہ نا وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا اوائیوینا درستا دا چم شرانو تا حکم دے صفا خبرہ کوا چاو سڑے دے دوے زامن دی او شفگی لونا دی نو شفگی لونا دی دا نچا قدوت نوباسی وی سلوری لونا دی ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما استخفیفو یقیننا کسان جے خوری مال دے یتیمانانو پا ظلم انما یاکلون فی بطونہم نارا بے شکا چے دی پا گیڑو کی اور شده یتیم مال خور گیڑا کی اور واچو او حدیث کے راضی دا قیامت پرد بے او سڑی چی دا خلینا بے دا اور لنبی خیچی دا باغ سڑی چی دنیا کی دا یتیم مال خور لے ہو دا سے اگا خزا چاگی پا غم کی ویر کڑے ہو زانی ٹاکولے ہو لگا غم کی ویر کئی ہوئی زمالالا حملہ شمدر پسے چگی باسی لاغیر خلین بدور لنبی خیجی اور نبی علیہ السلام وی لیسا مننا من ضرب الحدودا وشق الجیوبا ودعا بدا والجاہلیہ زمان ندیز رے شفاعت نکوما چاچ غم کی مخونو ٹاکول چاچ گریوان نیوشلول اور چاچ چگی والی چگی جاہلیت سان دی ویلے نو نبی علیہ السلام وی جب شفاعت نکوما دا یتیم مال نمازان ساتے شیخ القرآن اللہ دی پر رحمتون اولیگی زمنگا زور کورو دا کلی میانس کے دے محلے میانس کے پا گاون کے وبائی اسے دا کنا بائی بے وطوے اگی شیخ القرآن لوئی کڑے اگی سر لوئی شوے نو دا مور پا زائیوہ دا غیزیه مڑو او نوسی معشومان پاتی شویو شیخ القرآن ایلا فارغ شویو او کلی تراغلیو کنا بیرالا او شیخ القرآن دیوی سبامی زوی بس خیرات کڑے او غوخ برالم او تو برازی پاگا وقت که غوخ با 15 پیسے سیر وا 15 پیسے باندے سیرو پر روپائی کے سل پیسی ہے وہاں چاکوارے شو عزیزی و غرباتو شیخ قرآن میں ماں وطاوی شکر ادا خود ایتیمانو مال دے دے ایتیمانو مال ملاکو وپریا تو اس پر ملا شو اس ماتا مسالے کے خرازی با کرامل نو غم خادی پاتے زورورا خزاوا مشروا شیخ قرآن میں مائی چیزا اللہ برات اللہ را سمکنو وی خیرات گڑے ہو وغی پاک کڑے وا چیزا لار ما نو پخواز زمان دے کلو کے پدی کورونو کے با کسو گداوا ایتا بے ڈیوڈائے وی ہاں با دا بیٹک پزاو میں استعمالے دا ساروی بے پا کیوں تارل دو بارا با یو باغ سرطا یو با دے سرطا درنا با بیا کورو پڑیوڑائی کیا ایک کٹونا چولیو پیڑائی پا گمیانس کی ایخی وی کٹ کی او غر غر طالب و کالو خانی نو پائی کے وخا چولے وا او خمبیرہ ڈوڑائی وی دا تنور آگے راڑے او ملیان راغوختیو من چکے ناستو دا آگے گا نوسیو یتیمانانو معشومانو آگے رالر ادرے دل
دی مولیانو ابای ته وی دا واړه لري که موږ بیا ډوډۍ نشو خوړی زه ډېر زیات خفه شوم چې دا خو یتیمانان دي دی له ورکئ دی به څومره خوري دا ورته ووایه دی له بل لوښي کې واچو ما خو مکومون ته بیا بای ته مې وویل چې ته ځه دی پرېږده بس دی به زه ماړه کړم بیا بای لړه چې بای لاړه دا مولیان وایي چې بسم الله کوي ما ښه بسم الله الرحمن الرحیم ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا مولیان خو په معنا پوهېدل وی مولیانو نوړی اوچاته کړې وه هغه خو په ټېلو میلو تېره کړه او دقسې کېناستل اما د یتیمانو ته په لاس اشاره وکړه چې راشئ هغوی را منډې کړې دا غوښې به مې راغستې او د یتیمانو له به مې ورکولې او دوی ته به مې آیاتونه وې أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة دا آیاتونه مې دوی ته وې او د وړو له مې دا غوښې ورکولې د وړو خو دا غوښې وخوړې ماړه شو او مولیانو دقسې لاس دا کړي اوس غږ هم نشي کولی چې دا غوښې خلاصې شوې نو دوی څادرونه واغوسته مونږ به تا سره ګورو مونږ به تا سره ګورو ما ته به بیا مړ کوي دوی خو لاړل ابای له ما آواز ورکړ ابای راشه دا لوښي یوسه چې راله وی علما ما یې خو لړل چې وی کتل ډوډۍ پوره وي پخړې پوره او غوښې ته خوړې شوې وي ما ته چې بچې د مولیانو خو ډوډۍ نه خوړه ابای ته عجیبه ښځې هغوی وی چې موږ له خلک چرګان او ګډان رالی دې غوښې پخ کړي موږ څه کوو غوښې دې غواړې لړله وی ښه زه به د دی لور یم که بله دې رانه وخوړه ما ته وی چې د یتیمانانو له ورکو په دی ښه خیرات کېږي وی په دی کېږي مایاو وی به بیا به دی له ورکوم یا که چې مولیان آی مې یتیم مال مې تېنه بچ کړ د یتیمانو مال به خوړی شو او پروا به نه وه سړی به مړ و بچو به یې ژړل او بیا هله سقاط دی او ماښامې دی او څلوېښتي ده او کلیزه ده او ومه ده او د یتیمانو مال به یې خوړو څوک چې د یتیم حفاظت یې کړی دی څوک چې هغه د یتیم د مال حفاظت وکړ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما یقینا کسان چې خوري مال د یتیمانو په زیاتي انما یاکلون فی بطونهم نارا بېشکه چې په ګېډو کې اور او فی بطونهم یې وې ګېډې د اور نه ډکې کړې نو ماشوم چې چېرته اور ته لاس کوي نو مور پلار یې څه چل کوي زر والا لاس وی مکه اور دی او استاد جی چې څښاک ته ناست دی او د یتیم مال تقسیموي تا والا چېرته لاس وهلی چې مکه استاد اور دی اور نه خوري ته خو ورته بابوزې وې نورې تیزې چې د یتیم مال خوري وایه اور دی مه یې خوره انما یاکلون فی بطونهم نارا د محتمم نه هم لږ تپوس وکړه که نه چې تا سره هم یتیمانان چونې دي او یتیمانان طالبان دي نو د هغوی مال ته دغسې خوري ولږو په هغوی باندې ورکوله وسیصلون سعیرا زر دی چې دننه به شي جهنم ته یوصیکم الله فی اولادکم اوس هغه حصې هغه درته ښیي ستړي خو نه یي ړومبی روچه ده نو یوصیکم الله فی اولادکم شپږم قانون چې تقسیم الاموال بالفرائض المقدره من الله تعالی الله چې کومې حصې مقرر کړي په هغه حصو یې ورکړه چاډو جګړه نه راځي
ستا دا حصہ دا دے دانشی ویلی چی دا کم دا یا زیادہ دا اللہ دا اللہ دا قدر کردیا ستا دور رسی یوسیکم اللہ فی اولادکم حکم گئی اللہ تاسب بارد اولاد ستاسو کی لذکر مثل حظ الانثیین دا پارد نارینا پشاند دوی سود زنانو دا زنان خپل حصہ دا دانا چه پختان لونو لانو ورگئی پختان خویندو لانو ورگئی یا پختون دے سب پختون سنا پختون مڑا لالچی لالچ پا مخا کڑے لالچ دے نور سنشتے یعنی اونی دا پلار و مور زیه و اغا ندا اغا لون ندا اول اغیلا ورکا لذکر مثل حظ الانثیین من ازمکا تقسیمولا خویندو لمول جدا کرا اولا غیلا ورکا لذکر مثل حظ الانثیین دا پار زنارینو پشاند دوی سود زنانو دا فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ گوی دا خزی زیاد دوونا دای دا پارا دو درم دا داغن چپر خدای دو بٹی تین وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً گوی یوا نو دے دا پارا نیم دا ایک بٹی دو وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ او دا مورا پلار دی مڑی دا پارا دا هر یو دا دای دا پارا شپاگم ایسا دا دا غسنا چه پر خودوی دی مڑی کوی دا لرا اولاد او کنوی دا لرا اولاد او میراس اوڑا ددنا مورا پلار فلی امی سلسون دا مور دا پارا درم دا باقی دو دا پلار فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ کوی دا لرا خویندے دا مور دا پارا شپاگم دا پس دا وسیعتنا چی وسیعت کولشی بدی آچ پی قرضی سا مطلب سڑے مرش اول با چی پاگا کم قرضی نو غبا دا کولشی داغا دا مال دا درمی سینا بیا چاگا کم وسیعت کرے اغبا دا کی دا درمی سینا او داغی نا بعد بیا مال تقسیمی گی آباؤکم و ابناؤکم اس دائی سے اللہ علیہ مقرر کرے زکا پلاران ستاسو زامن ستاسو نپوئی گئی تاسو چکم یو ددینا نزدے تاسو دا فائدی یو بدر تخلق و گکڑی ارس بدر نوالی فریدتا من اللہ مقرر کردہ اللہ عیسیٰ مقرر دا عیسیٰ مقرر دا طرف دا اللہ نا یقینن اللہ دے پویا حکمت والا علیمن حکیمن پویا دے حکمت والا دا اسی چه اللہ ایخی دی اللہ تا پتا ہوا چه بیا جنگ جگڑ پی نرازیو دی کی حکمت دے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ او تاسو لان نیمه داغنا چه پر خوی وستاسو بی بیانو خزم لشوا مال پاتشو دخاون بکی نیمه دا فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ او کنوی دیل را اولاد او گوی دیل را اولاد فَلَكُمُ الرُّبُعُ نستاد پار سالور میسا دا غسنا چه پر خود دی خزو پس وسیعتنا چه وسیعت کولشی پاگی باندی یا چه پی قرضی وَلَهُنَّ الرُّبُعُ او سڑے مرش خزا پاتشوا دا دے خزو دا پارا سالور میسا مما ترکتم دا غسنا چه تاسو پر خود اِلَّمْ يَكُلْ لَكُمْ وَلَدُن کنوستاسو اولاد سڑے مرش او خزے پاتشوا او بچی نیشتا دا سڑی اگا مال کے سالورم ایسا اگے دا خزی دا انور دا نور وارسانو فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ گویتا صلاح اولاد دای پارا اتم ایسا دا سنا چه تاسو پر خود پس وسیعتنا چه وسیعت کولشی بدیوانی یا چه پی قرضی کاغو وسیعت کردی اول با قرضا داشی بیا با وسیعت بیا با مال تقسیمی گی وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ او کوئی او سڑے چی میراث اولڈے شد آگنا کلالتاً میرات میرات آگی تو ہوئی چی نی برسو کی نی کتسو کی یا غمال میرات
او امراتن یا یو خزا ولو اخون او دل روی رور او اختن یا خور فلکل واحد منهم سدسو نو دا هر یو دینا شپاگم ایسا دا فاین کانو انصر من ذالک نو کبھی دی زیاد دینا نو دی شرکان دی پدرم ایسا کے پس وسیعت نا چه وسیعت کو لشی باغی باندی یا چه پی کرزی غیر مضارین گورا دا جملہ جدا رارا غیر مضارین یعنی کونو غیر مضارین شیطاسو نا ضرر سنگی یو بلتا ضرر نقصان مرا سوئی دا جملے جدا رارا و دمخ کے طول احکام سر لگی لکه زنانه چې هار جوړی مرای پکې پی نو ګلونه پکې میانس کې اچي ګلې پکې واچو غیر مضارین اوس یو حکم اول نه راوالا غیر مضارین یتیمان الله د هغوی مالونه ورکوي غیر مضارین شی تاسو نظر رسونکي هغوی ته یتیمانو جنکولا دا غیر گنوار گئی غیر مضارین شئی نظر رسونگی یو بلتا بیوکوفلا دا غیر مال ورکی غیر مضارین شئی نظر رسونگی غیتا بیوکوف دے اغتا ضرر مراسو حقدار اللہ دا غیر گنوار گئی غیر مضارین حصہ دار اللہ دا غی سے برابر ورگئی غیر مضارین شیطاسو نظر رسونگیو بلتا طول سریو لگو حق دار اللہ حق ورکا یو بلتا نقصان مرسوئی وسیعتا من اللہ بو وسیعت دے حکم دے طرف دا اللہ نا وسیعتا من اللہ یعنی حکم دے طرف دا اللہ نا دا اللہ حکمولی ماتے واللہ علیم حکیم اللہ دے پویا حکمت والا تلک حدود اللہ دا پولی دا اللہ دی ومن یطع اللہ ورسولہ چاچ تابداری اگرا دا اللہ دا پیغمبر دا اللہ یدخلو جناتین دا نوکی دل جنتونو تا چبئی گاد لاندی دا ونراغی نوالی خالدین فی آمی شبوی پدی کی دا خوشحالا گا جوندو لینالے چپدی دنیا کے زان اللہ لچی جوڑ کڑے پا پرادو جائدادونو پا پرادو مالونو پا پرادو سیزونو کلا کی گی نو صلی اللہ لچ کے آخری آگا خوشحالائی خیدی کنا وذالک الفوز العظیم او داد کامیاب لوی ومن یاس اللہ ورسولہ اور بیاد دویم تخویف ہو چاچے نافرمانیوں گردا اللہ دا پیغمبر ویتعد حدودا خطیوارلا دا پلو دا اللہ نا یدخلو نارا دن بکی دلوا گورتا گورا مخ کی ہوئے ان الذین یاکلون اموال الیتاما ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا ندلتو یدخلو نارا نار بیا ذکر کو دن نبکی دلوا غورتا او دلوا عذاب سپکا ان کے دیو اسپکا زلیل کی واللاتی یاتین الفائشت من نسائکم دا چھوٹی بکونو نا سواریان بسر خوگی گی زی چھوٹی دا دی